نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې لور دا یو رحمت ته او د لور پرورش انسانو کې نو پروردگار عالم دا انسان لا جنت ورګي خو صحیح پرورش د ترمذی روایت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د دوو جنکو پرورش وکړي تر دې پورې چې هغه بالغ شي نو زه او دا کس نبی علیه السلام مبارک فرمایي زه دا کس په جنت ته د دوه ګوتو په شان یو ځای داخلېږم. دومره لوی مقام الله جل جلاله هغه پلار له ورکړی دی چې دغه پلار د دې بچو د دې جینۍ چې کوم دی دا پرورش وکړي. او نبی علیه السلام مبارک په خپلو دوه ګوتو مبارکو سره اشاره وکړله چې دغه شان یو ځای به جنت ته داخلېږو. د دریو لوریانو په پرورش کولو سره انسان جنت ته داخلېږي. نبی علیه السلام مبارک احادیث مبارکو کې فرمای چې څوک د دریو لوریانو تربیت وکړي دې ته ادب وښایي په دې باندې رحم وکړي او د دې سره احسان وکړي یعنی په صحیح ځای کې ورته بیا نکاح وکړي نو د داسې کس دپاره جنت واجب دی. او په بعضې احادیث مبارکو کې راځي کان معي فی الجنت هکذا دا کس به دا ما سره په جنت کې دغه شان یو ځای. نبی علیه السلام مبارک څلورو ګوتو سره اشاره وکړله چې موږ به په جنت کې دغه شان یو ځای یو. او بعضې احادیثو مبارکو کې راځي فقد وجبت له الجنة البتة. نبی علیه السلام فرمایي د ده دپاره جنت دا یقیني واجب شو. او د یو لور په پرورش کولو سره انسان د جنت مستحق ګرځي لکه څرنګه چې د لوریانو په پرورش سره انسان د جنت مستحق ګرځي نو دا شان یعنی د خوریانو په پرورش سره انسان د جنت مستحق ګرځي. نو دا بل حدیث مبارک کې راځي دا مسلم روایت دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې ما ته یو مسکینه زنانه رااله د لوریا یعنی دوه لوریانې ورسره وي ما ورته د خوراک دپاره 3 کجوري ورکړې. هر یوې لور ته یو کجوره ورکه او یو یې خپله خولې ته چې کوم دی دا اوچوته کړله خوړلې نو دې لوریانو چې کوم دی ولګېدو او د دغې مور نه دا کجوره ووته. دې چې د کومې کجورې خوړلو اراده کړې وه نو دې هغې ته دې بچو غوتله هغه کجورې راواغستله په منځ یې 2 ټوټې کړه یوې له ورکړله او بله ټوټه بلې له ورکړله. عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې د دې زنانه دې کار زه په تعجب کې واچولم نو ما رسول الله مبارک تر دې تذکره وکړله نو رسول الله مبارک وفرمایل چې بېشکه دې زنانه ته په دې کار باندې جنت واجب شو. یا نبی علیه السلام مبارک ته وفرمایل چې الله تعالی دا زنانه په دې کار سره د جهنم د اور نه څه کړله دا آزاده کړله. وګوره په دې معمولي کار سره الله جل جلاله دا د جنت مستحق کړله. نو مذکوره حدیث کې چې د لوریانو تذکره شوې ده نو د دې وجه د تخصیص سره نو وجه د تخصیص هغه داره چې د لوریانو سره یعنی نرمي دا لوریانو سره یعنی الکانو په نسبت باندې یعنی دا جنکې دا ډېرې محتاج دي نو دې سره به احسان کې نو څوک چې د لوریانو سره نرمي او احسان کې صحیح تربیت کې تر دې پورې چې بلوغت نه پس یعنی نیک سړي ته په نکاح باندې ورکي نو د دې په وجه باندې انسان د جنت مستحق ګرځي او د جهنم نه چې کوم دی دا محفوظ کیږي. جهنم نه الله جل جلاله دا یې محفوظ کی. نو وګوره نن سبا دا ورته وګوره نن سبا معاشرې ته وګوره معاشره کې نن سبا چې هر کله د یو کس لور شي نو دا تندې دا چورلې وي لکه څرنګه چې د جاهلیت زمانه کې به د چالور وشوه نو تندې به راچورلې کو د علامات په د خفقان ظاهر کېده. نن هم هغه وخت دی چې وګوره خلک لګیا دي چې لور وشي نو هم پکې ګوري هم او بعضې خلک خو دې پورې خبرې کې خدای پاکه به صرف زه دې لیدلی یم چې بس مونږ له لوریانې راکې نو دا یو لوی عظیمه ګناه ده. ګورې ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمای بعضې کرته انسان د خولې نه به یو داسې خبره وباسي چې د ده په نیز باندې به صحیح نه
خو لیکن د الله په نس باندې به د خفقان سبب وګرځي او بعد کرته یعنی انسان به د خولې نه داسې خبره وباسي چې د په نس باندې به صحیح نه او د الله په نس باندې به هغه د خوشحالۍ سبب وګرځي نو خبره چې کې سوچ په ورته کې ګورې ښه ځکه دا لور د الله یو لوی رحمت دی او ته چې په دې باندې خفه کېږي نو پروردګار عالم د نه خفه کېږي ګورې نو هر انسان دی پروردگار عالم دی هر انسان له توفیق دا ورکي چې هغه د اولاد صحیح تربیت وکړي پروردگار عالم د تمام مسلمانانو ته په عمل کولو توفیق را نصیب کړي